څوک چې د الله تعالی ذکر کوي نو دا انسان به د بدبختۍ نه بچ کیږي. څوک چې دا وایي چې زه د بدبختۍ نه بچ شم او نیکبخته شم نو دی د الله تعالی ذکر کوي. نو چې کم سړی د الله ذکر نه کوي دی بدبخته دی، او څوک چې د الله ذکر کوي دی به د بدبختۍ نه بچ کیږي. او که ځان د بدبختۍ نه بچ کوي نو د الله ذکر کوي. دا یو فائدہ شو چې انسان نیکبخته کیږي. دویم ذکر د دې فائدہ دا ده چې انسان دا اوچته مرتبه ته رسیږي. د ذکر په وجه انسان لوی درجه ته رسیږي. نو کوم انسان دا غواړي چې زماري درجه لوی شي په آخرت کې په دنیا کې هم، نو دې د الله ذکر دې کوي، د دې به خلک هم عزت کوي، او د دې به قیامت کې الله هم د دې ډیر زیات لحاظ ساتي، او دې به الله جنت ته داخلي، د دې درجه به ان شاء الله اوچته وي. ذکر درېمه فائدہ دا ده چې د ذکر په وجه باندې رڼا ملاويږي په دنیا کې، په قبر کې، په حشر کې. دنیا کې څوک ذکر کوي د دې مخ رڼا کوي، اگر کله تک تور ولې نه خو د دې مخ کې بنوري رڼا به یو قسم خایس به ښکاری، او مخ کې به روبي، او د دې مخ کې به څوک بیا د خبرې هم نه کوي، د دې بار سره لحاظ کوي، خبره ته به غوږیږي. دا په دنیا کې د پارنا ده. او قبر کې دا حدیث کې راځي قبر आवाज کوي انا بیت الدود انا بیت الظلم، زه د تیارو کورې ما. او څوک چې ذکر کوي نو قبر کې ورته رڼای. او حشر کې هغه ډېره سخته ده، نور به راښکته شي، ځمکه به زلزلې، هلته به هم د ده پاره رڼای. څوک چې د الله تعالی ذکر کوي. څلورمه فائدہ دا ده چې د هر څه د رسېدو یو لارې. دا ذکر د الله د رسېدو، چې څوک الله ته رسېږي نو په ذکر سره رسېږي. الله تعالی ته د رسېدلو لاره هغه ذکر دی. بل څه باندې الله ته نه رسېږي، په مال نه رسېږي، په چالاکۍ نه رسېږي. څوک چې د الله ذکر کوي دی به الله تعالی الله خواته به دی ورسېږي. څوک چې د الله ذکر کوي نو که څوک الله ته ځان سوال غواړي او د الله کشته کې سورېږي نو د الله ذکر کوي. او پنځمه فائدہ د انسان زړه همیشه خپي، پریشانې، په سره بوجي، او دیو جنا انسان په سره بوجي او بس اسه بس خبرې په بدی لګي او پریشانې کې ناسي. نو څوک چې ذکر کوي نو دای فائدہ ده چې دا زړه را بیداري د غفلت د خوب نه. زړه په غفلت کې، په خفګان کې، په ټینشن کې اطمینان ورته نه، خوشحالي ورته نه. د الله ذکر څوک زړه را بیدار شي او زړه خوشاله شي، د غفلت د خوب نه زړه را بیداریږي، په بل څه سره نه ازنګ ختميږي. دا د الله په ذکر سره ختميږي. د الله ذکر کوي، ذکر اذکار کوي. شپږمه فائدہ د ذکر دا ده چې ذکر په وجه باندې معرفت الهی ملاويږي. معرفت الهی د الله پیژندل چې اوس مونږه الله نو مورخ الله مونږ پیژنو نه، الله مونږ په دې پیژنو چې مونږ د الله تعالی ذکر کوو. دې په وجه انسان الله پیژني، الله ورته هر یاد وي، غم کې یاد وي، خاده کې یاد وي، بیماری کې یاد وي. ذکر پیژنو سره الله هم څه شهیر شي. او کله ذکر کوي هر وخت ته الله یاد وي، بیا ګناهونه نه کوي او بيدینم نه کوي. او ومه فائدہ دا ده چې ذکر شکر دی. سوچ ذکر کوي د الله شکریا ادا کوي. سوچ الله ډېر یادې د الله ډېر شکر کوونکی دی. او سوچ د الله د ذکر نه غافل شو هغه انسان ناشکر بنده دی. اگر چې په خپل شکر کوي چې د الله ذکر نه کوي دا انسان ناشکر دی. دارنګي ذکر نور هم ډېر فائدې شته او دلته د تفصیل گنجائش نشته، ځکه مختصر کلیپونه مو کو 15 منټه 6 منټه. تاسو هم نه تنګي پاورېدو کې، تاسو اخره پورې اورئ. د ذکر په وجه انسان هدایت ته رسیږي، سملار ته رسیږي. ان شاء الله سبا د ذکر د دعاګانو د لپاره قیدی ذکر کو چې موږ دعاګانې کو، ذکر کو، د لپاره اصول او شرایط دي چې دا په ځان کې راولو. په دې طریقه باندې به ذکر کو، په دې طریقه به دعاګانې یادو. ان شاء الله هر ستده لپاره به یو دعا وایو. نن لپاره دا درس کافي و، د ذکر فائدې وي.
څوک ځان په دې فائدو کې لمدول غواړي نو دا ذکر د الله تعالی شروع کی او وسنه دي شروع کی درو شریف دی بارو بار وای نن ان شاء الله زنه به خفغان اطمینان خفغان به ختم شو اطمینان برداشت نن شپه نه به تجربه وکړي چاله خوب نه ورزي د الله ذکر د ډیر شروع کی خوب ول ان شاء الله تعالی ورشما شوم جاړي ود کیږي نه بس ته د الله تعالی ذکر کوي ان شاء الله دې بازار ته ضرور دشي ما شوم چې کله ود کوي نو وکړ ته موبایل مګ دی ځینې خلک ورته غاني ولګي ما شوم به وکړي یا تلاوت لګوي یا ورته د الله تعالی ذکر کوي ان شاء الله دا چې لوی شاول خبرو په ځای د الله تعالی ذکر کوي الله دې په دې عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.